د لسم محرم په ورځ باندې یو خاص طبقه دا سبیل لګوي او خلکو ته اوبه تقسیموي. خاص ځایونو باندې د خپل ډیرې جوړې کړې وي او خلکو ته شربت ورکوي او شیدې هم تقسیموي او داسې د خوراک لنګر هم چلیږي. پاکي چاول وي، خوراک، روټۍ، هر شی قسمه قسمه ډیشونه خلک تیاروي. نو دا یو خبره په ذهن کې کېنوي چې د الله تعالی په نامه باندې که چاته څه هم ورکې دا ډېر غټ عبادت. الله تعالی په نامه باندې چاته اوبه ورکې، چاته شربت ورکې، چاته خوراک ورکې، چې څه وي دا ډېر غټ عبادت ده. خو دا خبره په ذهن کې ساتئ چې چیرته دا مونږ کار کوو داسې خو نه ده چې دا کار د یو شریعت د حکم ماتولو سبب جوړ ده. خلک صدقې کوي، هر قسم کار کوي، خو د الله تعالی په نامه باندې صدقه ورکول دا ځان ته خبره ده. او ځینې خلک په یو خاص ورځ باندې یو شعار جوړول، سبیل لګول او دا ګڼل چې دغه عقیده دا جوړوي وایي چې موږ په دې ورځ باندې خلکو ته اوبه ورکوو ځکه چې هلته حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هلته تږی شوی و او داسې هلته وږی شوی و. دلته چې موږ خلکو ته کوم اوبه کوم خوراک ورکوو د هغه اوبو په وجه د هغې خوراک په وجه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تنده او لوږه ماتېږي. دومره غلطه عقیده نظریه ده. نو دې ته به ګورئ چې کوم شی موږ چاته ورکوو آیا دا خو د یوه شریعت د حکم ماتولو سبب خو نه جوړیږي؟ خو ها بالکل سبب جوړیږي. ځکه چې موږ د لسم محرم په ورځ باندې روژه نیسو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې ترغیب بیان کړی ده او فضیلت بیان کړی ده تر دې حده پورې چې د یوې روزې دومره ثواب ده چې الله تعالی د دغه انسان د یو کال ګناهونه معاف کوي. موږ روژې نیسو، په شریعت باندې عمل کوو او خلک سبیل لګوي، خلکو ته دعوت ورکوي چې ته روژه منیسه راشه شربت وڅښه، ته روژه منیسه راشه اوبه وڅښه، روژه منیسه راشه شیدې وڅښه، روژه منیسه راشه خوراک وکړه. نو دا خلکو ته خوراکونه ورکوي، اوبه ورکوي، خو په دې کې د شریعت د حکم ماتولو دغه سبب ده. نو چې کله هغه شی د تا د یو د شریعت حکم په ماتېږي، سبب یې جوړېږي، ذریعه جوړېږي، نو داسې شی د تا لپاره کله هم جواز نه لري. دا بدعت ده، رسم ده او رواج ده. په شریعت کې د دې شیزونو بالکل گنجایش نشته. مونږ د خلاف نه چې خلکو ته اوبه ورکوي یا خلکو ته خوراکونه ورکوي، خلکو ته دا شی ورکوي دا ورکوي، د خلاف نه یو. مونږ دا وایو چې د کوم شي د خوراک وخت وي په هغه وخت باندې دا تقسیموي، کوم شی د څښاک وخت وي په هغه وخت باندې د خلکو ته دغه ورکوي. نو ته چې ظالمه سبیل لګوي، خلکو ته اوبه ورکوي، په دې پیسو باندې د چا د روژه ماتي تنظیم وکړه. په دې وخت کې چې کوم سهار خلک روژه نیسي د هغو تنظیم وکړه، هغې د خوراکي تنظیم وکړه چې ثواب خو هم درته میلاو شي. او دوی خپل روژه نیسي نه او خلکو ته وایي چې روژه مه نیسئ، راشئ دلته اوبه وڅښئ. په چوکونو باندې دا شیزونه لګولي او بیګه خلک یو بل ته دا خبره بیانوي چې ما خو هلته نن شربت وڅښل، هلته خو دا شی جوړو دا ما وڅښئ، هلته خو دا شی ما خو دا شی وڅښه. دا د شریعت حکم ماتېږي په دې خبره باندې. الله تعالی دې موږ تاسې داسې بدعاتو نه وساتي. سبیل لګول بالکل جایز نه ده او پکار ده چې داسې سبیل چې هغه مفت باندې په دې ورځ باندې اوبه تقسیموي ځکه چې دا ورځ خو د روژو نیوله ده، د عبادت ته، او دوی خلکو ته دا ترغیب ورکوي تاسو روژه مه نیسئ، دا کار وکړئ. نو سبیل اوبو د دغو څښلو نه هم پرهیز وکړئ او شربتو څښلو نه هم پرهیز وکړئ او داسې د سبیل چې کوم خوراکه ده دې نه هم پرهیز کوئ. الله تعالی دې موږ تاسې د داسې بدعاتو او رسوماتو نه په حفاظت کې وساتي.